बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नन ज़मूंगा द 9th क्लास दपारा पे यूनिट 1 के लेसन नंबर 8 दे और टॉपिक ज़मूंग सर दे सिग्निफिकेंट फिगर्स। उर्दू के देता मानी खेज हिंसे हुई। दो किस्मा वैल्यूज इस्तेमालीगी ची यव ता एग्जैक्ट वैल्यूज हुई और द्वेम ज़मंग सरा मेजर्ड वैल्यूज। Exact values सरी those values which are counted exactly। कम मकदारुना ची मंगा values exactly दागी मंग ता पता ही ची दा सुमरे मकदारुना दी। लका for example 5 pencils नो दा exact दे पदे के सकमे ज़्याते सशक शुबा पदे के निश्तरे। 5 पेंसिल दी उमदक 5 दी که یو تنې شمارئ که دوې شمار کړي که درې شمار کړي خو دقه 5 پنسله وي. دویم زموږ سره میجرډ ویلیوز دي. میجرډ ویلیوز زموږ سره څه شی دی؟ ویلیوز obtained in measurement which are uncertain to some extent. بعضې مقدارونه زموږ سره داسې دي چې هغه مونږه په څه اله په ذریعه باندې د څه انسټرومنټ په ذریعه باندې موږ د هغې میجرمنټ کړی نو په هغې کې څه شک شبه موجودي. لکه فار اګزامپل مونږ په ورنیر کلیپر باندې یا په سکرو ګیج باندې مونږ یو میجرمنټ کوو نو 5.6 میلیمیټر یا 5.61 میلیمیټر نو په دې کې زمونږ سره معمولی غونته کې شوبه راتلی شي. یو تن که د دې میجرمنټ وکړي هغه 5.61 میلیمیټر شو، بل تن که میجرمنټ وکړي هغه 5.63 میلیمیټر شو. نو د دې په دې وروستنۍ هندسه کې زمونږ سره فرق شته دی. یو تن یو شان میجرمنټ کوي، بل تن بل شان میجرمنټ کوي. نو په دې کې انسرټینټي یا شک شوبه چې ده هغه موجود ده. دې قسمه ویلیوز ته مونږه میجرډ ویلیوز یا میجرډ ویلیوز ورته وایو. او ډیفینیشن مونږه دا کولی شو چې میجرډ ویلیوز څه شی دی؟ ویلیوز obtained in measurement which are uncertain to some extent چې د څه حده پورې دغه زمونږ سره انسرټني یا شک پکې شک شبه پکې نو دغه زمونږ سره انسرټینټي پکې ده. په میجرډ ویلیوز کې دلته زمونږه کم ټاپک چې دی نو د هغې کار د میجرډ ویلیوز سره دی. مثال په طور یو تن دی او هغه په سکرو ګیج باندې یا په ورنیر کلیپر باندې پیمایش وکړو یا په پیمانه باندې پیمایش وکړو رولر او 260 میلیمیټر 260 میلیمیټر نه لږ سیوا دی او د 261 پکار دی 261. نو د 260 او د 261 په منځ کې چې دغه کم میلیمیټر دی نو یو تن ویل چې بیخي نیمایي ده نو 260.5 هغه ولیکو، بل ویل چې د نیم نه معمولي کمی کوي نو 260.4 ولیکو، بل وایي چې د نیمایي نه لږ سیوا دی نو هغه 260.6 ولیکو میلیمیټر. اوس په دې 260 کې خو د یو هم شک نشته، دا خو د درې واڼو دا ویلیو یو شان ده، خو شک په څه کې دی؟ دلته په دې 5 کې، دلته په دې 4 کې او دلته په دې 6 کې. دا یو فیګر چې کوم دی نو په دې کې ورسره شک دی.
دې ته موږ اکوریټلی نون فیګرز وایو. دا زموږ څه اکوریټلی نون فیګرز. او دا کم پانچ په دې ویلیو کې په دې کې دا 4 یا په دې کې دا 6 دې ته موږ ډاوټ فول وایو، شکی. نو په دې کې دا 5 شکی دی یا دا 4 پکې شکی دی یا دا 6 پکې شکی دی یا ډاوټ فول ده. زمونږ ټاپک چې کوم دی سیګنیفیکنټ فیګرز خبره موږ کوو. نو اکوریټلی نون فیګرز and the first doubtful figure in a measurement are called significant figures. Accurately known figures په دې کې 2 6 0 دا accurately known دي. په دې کې د هیڅ شک نشته. دلتم 260 دی، دلتم 260، دلتم 260. او په دې کې دا 3 ډیجټس دي 2 6 او 0 2 6 0 2 6 0. دا accurately known figures دي. خو په کوم فیګر کې شک دی؟ په 5 4 یا 6 کې. نو دې ته موږ ډاوټفل وایو. نو اکوریټلی نون فیګرز and the first doubtful figure in a measurement are called significant figures. significant یا معنیخیز هندسې چې ورته وایي، معنیخیز هندسې به موږ کمې اخلو چې اکوریټلی نونی او ورسره یوه دې پکې خیر دی شکي هندسه همي. خو که یو تن داسې وایي چې یاره دا 260.53 د 260.5 خو مطلب دا دی چې 260 او ورسره ورپسې چې کم میلیمیټر دی هغه موږ 10 حصې کو او په 10 حصو کې 15 حصې واخلو، یعنی نیمه واخلو. نو دا هغه 260.5 شو. او د 260.5 مطلب دا دی چې 260 میلیمیټر یو واغستو، ورپسې چې کم میلیمیټر دی هغه موږ 100 حصې کو او په 100 حصو کې موږ بیا 53 حصې واخلو. هغه 1 میلیمیټر 100 حصې کو، په 100 حصو کې 53 واخلو. نو دا دواړه شکي هندسې دي. دا 5 او 3 دواړه شکي دي. دومره د سترګو په اندازه باندې چاته پته نشي لګېدی چې هغه د 1 میلیمیټر 100 حصې کې د سترګو په اندازه او په هغې کې د 53 حصې واخلي. چې زموږ څه په میجرمنټ کې دغه ځای چې کوم دی نو دا 53 حصې جوړیږي. نو د دې وجې نه دا دویم کم ډاوټفل فیګر چې دی 3 دا زموږ څه په سیګنیفیکنټ فیګرز کې نه دی شامل. صرف دا 5 او دا 3 اکوریټلی نون فیګرز چې دي دا زموږ څه په سیګنیفیکنټ فیګرز کې شامل دي. نو د سیګنیفیکنټ فیګرز ډیفینیشن چې موږ کوو، the number of accurately known figures and the first doubtful figure in a measurement are called significant figure. دا نمبر ټکی چې کوم استعمالیږي، نمبر په 2 معنو کې استعمالیږي. یو تعداد ته وایي او بل عدد ته وایي. عدد نمبر لکه 55 زموږ څه یو نمبر دی، 6 نمبر دی، 100 یو نمبر دی. نو دغه ته نمبر یا اردو کې ورته عدد وایي. او تعداد چې دا 15 دی، 14 دی، 19 دی، 18 دی، نو دغه تعداد. نو دلته کوم ډیفینیشن کې چې موږ نمبر وایو نو د هغې نه مطلب تعداد، چې د نمبر آف اکوریټلی نون فیګرز په صحیح طریقه چې کوم موږ ته معلوم فیګرز تعداد دی، په صحیح طریقه چې د فیګرز معلوم تعداد دی. نو دلته د نمبر نه مطلب تعداد. بیا د سیګنیفیکنټ فیګرز یو خو به موږ پکې دا خبره اپلای کوو چې دا زموږ سره اکوریټلی نون فیګرز دي او ورسره اولنی فرست ډاوټفل فیګر وي. خو د دې نه علاوه بیا زیروز زموږ سره مسله جوړوي. په بعضې ځای کې زیرو چې دی نو دا سیګنیفیکنټ وي، په بعضې ځایونو کې زیرو زموږ سره سیګنیفیکنټ نه وي. نو د هغې دپاره موږ یو څو رولز وایو چې په کوم ځای کې به زیرو زموږ سره سیګنیفیکنټ وي او په کوم کې به سیګنیفیکنټ نه وي. اولنی رول د دې لپاره دا دی چې all the
digits, yeah, all the digits from 1 to 9. All the digits from 1 to 9 are significant. مثال په تور موږ له یو نمبر را کړی دی 357.34 دا یو نمبر دی نو په دې کې زیرو څه زموږ سره نشته نو دا ټول زما سره سیګنیفیکنټ حسابیږي یو میجرمنټ کې موږ په هغه خبره اول اپلای کړې ده چې اکوریټلی نون فیګرز اینڈ د فرست ډاوټفل فیګر دا خبره په اول اپلای شي نو د هغې نه پس چې کوم نمبر زموږ سره حاصل شو په هغې کې به موږ اوس وګورو چې زیروز پکې شته که نشته نو که زیروز پکې نشته نو دا ټول زما سره سیګنیفیکنټ فیګرز چې دي دا حسابیږي بیا دویم رول zeros to the zeros between two non-zero digits. Zeros between two non-zero digits या two non-zero significant figures are significant. هغه صفرونه چې هغه د دوه non-zero digits په منځ کې هغه به زموږ سره significant figures حسابیږي. For example 503.06 نو په دې کې دا 6 هم سیګنیفیکنټ دی دا 0 هم سیګنیفیکنټ دی 3 0 او دا 5 دا سوات نښه چې ورته زه کوم نه د دې نه به زما مقصد دی چې دا سیګنیفیکنټ دی نو دې کې دا 1 2 3 4 5 پنځه پکې زموږ سره سیګنیفیکنټ فیګرز دي نو zeros between two non-zero digits are significant داسې صفرونه چې هغه د دوه نان زیرو ډیجټس په منځ کې نان زیرو ډیجټس د 1 نه واله د 9 پورې دی دا زموږ سره نان زیرو ډیجټس دي غیر صفري چې ورته اردو کې وایي بل رول zeros to the left of significant figure are not significant zeros to the left of a significant figure are not significant چې ګس طرف ته زموږ سره کم صفرونه د سیګنیفیکنټ فیګرز نه ګس طرف ته لیفت سایډ ته کم زیروز دي نو دا به زموږ سره نان سیګنیفیکنټ دا به سیګنیفیکنټ نه وي په شرط د دې چې دلته بل نان زیرو ډیجټ موجود نه وي که چېرې دلته بل نان زیرو ډیجټ موجود و نو بیا خو هغه مخکینی رول شه دا دویم نمبر چې زیروز بټوین ټو سیګنیفیکنټ فیګرز نو بیا خو هغه زموږ سره سیګنیفیکنټ کیږي بیا به دا زیرو سیګنیفیکنټ وي که فرض که دلته زما سره 2 وي نو بیا دا 2 هم سیګنیفیکنټ شو دا درې واړه زیروز هم سیګنیفیکنټ شو او 3 5 هم زموږ سره سیګنیفیکنټ دی خو چې دې لیفت سایډ ته بل سیګنیفیکنټ فیګر یعنی نان زیرو ډیجټ موجود نه او صرف صفرونه نو په دې صورت کې دا زیرو زموږ سره سیګنیفیکنټ نه دي د کراس نه زما مطلب دا دی چې دا not significant صرف 5 او 3 دا دواړه پکې significant دي څلورم رول زموږ سره دا دی چې zeros to the right of significant figure zeros to the right of significant figure may or may not be significant چې خی طرف ته کم صفرونه نو هغه به په بعضې ټیم کې زموږ سره significant او په بعضې ټیم کې به زموږ سره سیګنیفیکنټ نه وي مثال په طور 5 0 5.00 په دې 5 نمبر رول کې زموږ سره دوه کیسونه دي یو دا چې کله زموږ سره انټیګرل ویلیو ده انټیګرل ویلیو نو د هغې دپاره جدا خبره ده او کله چې ډیسیمل والا نمبر لکه څنګه چې 5.00 په دې کې ډیسیمل دغه موجود دی یا که زه داسې واخلم 5.30 نو په دې کې اوس زموږ سره ډیسیمل پوینټ دی 5.3 نو د دې نه رایټ سایډ ته چې کم دغه زموږ سره موجود دي زیروز موجود دي
نو هغه زما سره سیګنیفیکنټ فیګرز دي. په دې کې 5 هم دی، 3 هم دی او 0 دا هم زموږ سره سیګنیفیکنټ دي. دغه شان که مونږه 5.00 واخلو دا هم انټیګرل دی، خو زیروز چې دي نو هغه د ډیسیمل نه اخوا دي، نو دا هم زما سره سیګنیفیکنټ فیګرز حسابیږي. دا د ډیسیمل والا لپاره خبره شو. دویم کیس په دې کې د انټیګرل مثال په طور 530 داسې نمبرز بیا زموږ سره په اکوریسی اف د انسټرومنټ باندې ډیپینډ کیږي. کم انسټرومنټ چې مونږه د دې د میجرمنټ لپاره استعمال کړی دی نو په هغې باندې زموږ سره د دې انحصار دی چې په دې کې به دا 0 زموږ سره سیګنیفیکنټ ټي او کب نه وي. فار ایگزامپل زه به لږ ورکوټی نمبر واخلم 260 ملي میټر. د پیمانې په ذریعه باندې ما میجرمنټ وکړو د یوې فاصلې چې هغه زما سره 260 ملي میټر ده. په پیمانه باندې ورکوټې اکایي لیکلي ملي میټري، نو د دغه لیست کاونټ ملي میټر دی. نو په دې صورت کې دا 3 واڼه زما سره سیګنیفیکنټ دي. خو که چېرې زه داسې یوه پیمانه واخلم چې په هغې ملي میټرې نه وي، په هغې باندې صرف سنټیمیټرې ورکړي دي، نو په سنټیمیټرز کې چې د دې میجرمنټ زه وکړم نو هغه به زما سره مثال په طور 26 سنټیمیټر جوړ شو. نو بیا په دې صورت کې په دې کې 2 سیګنیفیکنټ فیګرز دي، 2 او 6. دا بل 0 چې کوم دی هغه ترې لرې شو ځکه چې دا به سنټیمیټرو کې 26.0 جوړیږي. خو په دې کې دغه 0 بیا زموږ سره سیګنیفیکنټ نه حسابیږي ځکه چې لیست کاونټ چې کوم دی هغه زموږ سره سنټیمیټر دی، دا زموږ سره په سنټیمیټرو کې ناپ کولی شي او د اشاریې نه اخوا انسته چې نو هغه خو زموږ سره ملي میټرې ظاهروي. ملي میټرو کې خو زموږ سره دا کومه پیمانه چې په هغې ملي میټرې نشته، صرف سنټیمیټرې دي پې، نو د دې وجې نه په دې کې صرف 26 سنټیمیټر زموږ سره ویلیو راله. نو په دې کې اوس 2 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. د دې نه علاوه په ساینټیفیک نوټیشن کې چې کله مونږه یو نمبر ولیکو، شپږم نمبر رول مثال په طور 3.5 into 10 power 6 دا زموږ سره یو نمبر دی او که دا مثال په طور ملي میټرو کې څه فاصله ده 3.5 into 10 power 6 ملي میټر. نو د دې نه چې سیګنیفیکنټ فیګرز مونږه اخلو نو دا کومه منټیسه والا حصه چې ده د دې نه به مونږ سیګنیفیکنټ فیګرز اخلو. دا پاور اف 10 چې دی د دې سره زموږ په سیګنیفیکنټ فیګرز کې کار نشته. سیګنیفیکنټ فیګرز به زموږ سره صرف د دغه منټیسه نه اخیسته کیږي. اوس د سیګنیفیکنټ فیګر زموږ سره فایده څه ده؟ ولې د دې لپاره موږ رولز وایو سیګنیفیکنټ فیګرز معلومو؟ نو د ریسرچ چې کله بره بیا کوم سټوډنټس ریسرچ کوي نو د هغو لپاره د فزیکس په دغه کې دا لازمي چې مثال په طور مختلف ویلیوز زموږ سره له 3.07 6.53 او 8.32 مختلف ویلیوز راله. دا جمع کول دي، ایډ کول دي. 1012 639 او 639 دا 17.92 شو. نو د فزیکس دا اصول دي چې په دې مخکینی کومه ډیټا کې زموږ سره څو سیګنیفیکنټ فیګرز دي، کم سے کم په کم مقدار کې 100 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. نو دې کې خو زما سره ټولو کې درې دي. نو کم ریزلټ چې زموږ سره راځي په هغې کې هم سیګنیفیکنټ فیګر چې دی هغه زموږ سره
3 پکار دی اله به زمونږ کم ریزلټ چې دی نو هغه به اکوریټ وي که چېرې زمونږ څه سیګنیفیکنټ فیګرز په دې کې اوس 4 دي نو دا به راوستلي 3 ته د دغه دپاره به مونږ اوس یو طریقه وایو چې هغې ته راونډینګ اف ډیټا وایي rounding of significant figures چې significant figures تعداد په مونږ راکمو نو د هغې دپاره یو 3 رولز دي یا 4 رولز دي اولنی رول زمونږ سره داسې دی فار ایگزامپل یو نمبر یې مونږ له راکړی دی 5.34 دا نمبر مونږ ته ریډیوس کول دي 2 سیګنیفیکنټ فیګرز ته راوند اف کول دي 2 سیګنیفیکنټ فیګرز ته نو تاسو به وګورئ چې کم ډیجټ دا رائټ موست سایډ ته چې کم ډیجټ یې هغه به مونږ د دې نه ډراپ کوو لیفټ سایډ ډیجټ چې دی هغې څه به زمونږ کار نه وي کم رائټ موست سایډ ته چې د دې کم ډیجټ دی هغه به مونږ ډراپ کوو نو دا 4 به په دې کې ډراپ کیږي نو کم ډیجټ چې مونږ ډراپ کوو که هغه د 5 نه کم نو هغه به ډراپ شو خو د ورپسې نمبر به نه سیوا کیږي نو دا به زما سره اپراکسیمیټلی برابر شو د 5.3 4 ما د دې نه ډراپ کو خو ورپسې نمبر چې کوم دی نو هغه مونږ سیوا نه کو دغه شان دویم رول د دې لپاره داسې دی که چېرې 5.37 دا کم ډیجټ چې مونږ ډراپ کوو رائټ موست سایډ ته نو که دغه ډیجټ د 5 نه سیوا وي چې 7 8 نه وي نو بیا دغه ډیجټ به مونږ کټ کو لرې به کو دی ختم به کو او ورپسې نمبر چې کوم دی نیکسټ هغې سره به 1 جمع کو نو دا به زمونږ سره 5.4 جوړ شي دا بل رول شو دریم رول چې هغه زمونږ څخه په 2 حصو مشتمل دی کله چې دا کم ډیجټ مونږه ډراپ کوو او دغه ایگزیکټلی 5 راکړی لکه مثال په طور 5.35 نو په دې صورت کې به چې کله دا ایگزیکټلی 5 کم چې مونږ ډراپ کوو هغه 5 دی نو ورپسې نیکسټ ډیجټ ته به مونږ ګورو که چېرې دا ډیجټ آډي تا قددي نو بیا به د دې سره 1 جمع کیږي هغه به ډراپ شي 5 چې کوم دی هغه به ډراپ شي خو دا ورپسې ډیجټ چې دی نو د دې سره به 1 جمع شي نو د دې نه به جوړ شي 5.4 او که چېرې دا ورپسې ډیجټ مثال په طور زمونږ سره ایون دی او کم ډیجټ چې مونږ ډراپ کوو هغه 5 دی نو دا 5 به ډراپ شي خو دا ورپسې ډیجټ چې دی نو دا به نه سیوا کیږي د دې څخه به 1 نه جمع کوو دا زمونږ سره به اپراکسیمیټلی برابر شي د 5 دا به همدقه 4 ولګي ځکه چې دا زمونږ سره ایون دی دا د ایون او د آډ دا خبره ورله دیو اسې روایتي خبره ایښودې ده په دې کې داسې څه کلیه نشته چې ایون کې ولې مونږ چې دا ایوني لکه دا نو نمبر سیوا نشو او که چېرې دا زمونږ سره آډي لکه 5.35 نو بیا دا سیوا شو 0.4 تی جوړ شه د 0.3 نه نو دا یو روایتي خبره یو قانون ورله ساینټیسټ چې کوم دی هغوی ایښودی دی نور په دې کې داسې څه خبره نشته دی که هغو داسې ویلي وی ساینټیسټ د دې الټا خبره دغه کړې وي نو موږ به هغه شان استعمالولی که هغو ویلي وی چې یاره دا آډي نو بیا به تاسو دا نه سیوا کوئ نو موږ به بیا 5.3 د دې په ځای لیکلی دا د راونډینګ اف ډیټا دپاره چې کوم رولز وو دغه شو او
چپټر زمونږه په دې ځای باندې ختم شو. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به مونږه کم نومیریکلز چې نومیریکل کوېسچن چې ورکړي دي دغه به انشاءالله سالف کوو او بیا به انشاءالله سیکنډ چپټر ته وړو. زمونږه د فیسبوک پیج چې کوم دی پښتو ټیوټر دغه هم لایک کوئ. هره ویډیو چې ده نو هغه تاسو ضرور لایک کوئ چې موږ ته دا اندازه لګي چې آیا تاسو ته دا ویډیوز څه فایده درکوي او که نه درکوي. او دغه شان د خپلې رایې اظهار په کمنټس کې بیا دپاره هم کوئ څنګه چې تاسو په تیرو